عزتمندو د دشمن د هر شر نه د بچ کېدو دپاره موږ تاسو ته یو بهترینه وظیفه ښایو. څوک وایي چې یاره دشمن د هر شر نه زه په امن کې شم او دشمن دې ماته څه نقصان ورونه رسوي، نو هغه دې دا وظیفه کوي. انشاءالله په دې سره به الله جل شانه د دشمن د شر نه په امن کې ساتي. یا یو کس دی هغه وایي چې یاره دشمن خو مې نه دی خو مسلمان دی او ضرر را رسوي او ضرر نه چې کوم دی په امن کې نه، نو هغه دا وظیفه شروع کړي او انشاءالله د هغه د ضرر نه به په امن کې شي. یا یو بل کس دی هغه وایي رشته دار مې دی او کوشش کوي چې نقصان ما ته ورسوي، نو هغه دې چې کوم دی دا وظیفه شروع کړي، الله جل شانه به دغه شر او د نقصان نه په امن کې ساتي. ډیره مجربه او بهترینه وظیفه ده. وظیفه 313 مرتبه ده. د ماسپښین په وخت کې د ماسپښین د لمونځ نه وروسته دا چې څوک کوي نو ډیره زیاته مجربه ده. په دې سره به اثر ډیر زیات کیږي او اول او اخر کې نه درود شریف کوي او بیا دا وظیفه کوي. انشاءالله د دې په برکت سره به د دشمن د شر نه الله جل شانه په حفاظت کې ساتي. او بل کو څوک د چا رشته دار وي یا چې کوم دی رشته دار نه وي خو اصلي یو سړی وي او د ضرر کولو او د نقصان ورکولو کوشش کوي، نو انشاءالله الله جل شانه به په دې سره په امن کې ساتي. وظیفه درته وایم او طریقې کار دا دی چې د ماسپښین د لمونځ نه وروسته چې وې 313 مرتبه اول او آخر درود شریف درې کرته او د هغې نه وروسته دا وظیفه اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. د دې وظیفې په کولو سره به الله جل شانه تا د هر یو شر او د هر یو مصیبت نه په امن کې ساتي، خصوصا د دشمن د شر او د نقصان نه به الله جل شانه په امن کې ساتي. نو کوشش وکړو چې وظیفه شروع کړو، د نور ملګرو سره شیر کړو.